یو زنانه خپل بچی ته پی ورکي پی او دا بچی یو ګوټ وکي الله په دې یو نیکی ورکي مورلا. نن د نیکو میدان دی، نن د کروندې میدان دی. او چې کله دا مور بچی د پیو نه موده پوره شي او دا بچی صبر کی، لکه پښتو کې مونږ وایو بچی کټارک، بچی د پیو نه لر کی، دو نیم کال پی اوس کی، د پیو مدای ختم شي، یو فرشته ورله پملا ډب ورکی، وی د اوسه پورې چې د څومره ګناهونه کړي الله معاف کړل، آینده کې ګناه مه کوه. نو دا د رحم او د کرم میدان دی. سړی بازار ته ورشي، خپلې بیبي له پیزار اخلي، لوپټه اخلي، جوړه اخلي، او دې دا نیت وکي چې الله د دې نفقه په ما فرض کړي د نکاح د وجه نه. دې دا نیت وکي په دې الله اجر ورکوي. خپلې بیبي له پیزار الله به نیکي درکوي، خپلې بیبي له کپړه الله به نیکي درکوي، پیزار ورله تا ته به پې نیکي میلاویږي. دا د نیکۍ میدان دی. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې څوک اودس وکي او ښایسته اودس وکي او بیا د یو مسلمان رور عیادت له لاړ شي، یو سړی بیمار دی او دې عیادت له لاړ شي، د هغه تپوس وکي، اودس وکي او د هغه تپوس له لاړ شي، لکه عیادت د مریض کوي. مونږ هله تپوس له لاړ شو چې هغه د دنیا نه رخصت شي نه، دغه خو اخیری حق دی چې د دنیا نه لاړ شي. نه چې بیماری او ته اودس وکي او تپوس له ورشي. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی بوعدا دا بنده لري کی د شپېتو کالو په مسافت الله د جهنم نه لري کی. شپېته کاله مسافت دومره الله د جهنم نه لري کی چې د یو بیمار تپوس وکي او بیمار له لاړ شي چې زه اودس وکي. دا ښه خبره ده. عام طور مسلمان له پکار دي چې د اوداسه په حالت کې اوسیږي او چې بیمار پورسۍ لذي اودس وکي. دا ښه خبره ده. شاید دې بیمار لور شي او الته د دعا ضرورت راشي، لکه دعا غوښته پکې راځي، بیمار له سړی لاړ شي، نو ښه خبره دا ده چې سړی د بیمار تپوس لذي او دې اودس وکي او لاړ شي او د بیمار فورسی وکي. نو حدیث مبارک کې راځي د شپېته کاله د فاصلې په بنیاد الله د جهنم نه لري کی. شپېته کاله فاصله